حلیمه به فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام د 4 کالو او زما بچی چې و که نه هغې داسې ګډې بېزې سارا ته شړلې وې نو دی د ځان سره په غېږ کې به وستې وړوکې و دی هم ځان سره به وستې وی زما بچو رامنډې کړې کور ته راړو وی ما ته ویل چې مورې مورې ما چې وی زمونږ قریشي رور هلته چا حلال کو زمونږ قریشي رور چا څه کو حلال کو وی ما چې ولې وی چې 2 تنه رالو یو تن ولې په سینه په چاړه باندې دا سینه وسیرله او بل تن ترې زړه راواغسته مړې کو هلته کې ما چې دا خبره واورېده او زما د خاوند دا خبره واورېدله موږ وارخطا منډې وهلې وارخطا روانو وی چې لاړو هلته ورسېدو نبي علیه الصلاة والسلام داسې رنګ یې زیړ او شین شوی و ولاړو یېرېدلی غونته وی ما زر په غېږ کې راواغست بچې څوک و وی چې 2 تنه رالو هغې ماشومان راته خبرې وي چې 2 تنه رالو یو ورله سینه داسې وڅیرله او بل تینا زړه راواغست بیا نبی علیه الصلاة والسلام چې کله لوی شو بیا دا واقعه په خپله بیانوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دا 2 فرشتې وي 2 فرشتې وي او دا رالې نو یوې فرشتې زما دا سینه وڅیرله او دې بلې تې زړه راواغست نو نبی علیه السلام فرمایي چې وی دا زړه یې ترې راواغست که نه نو دې نه یې داسې یو ټوکړه د غوښې روچته کړه او هغه یې ترې اخوا ورتا وکړه وی دا پکې د شیطان کور دی دا پکې د شیطان کور دی او بیا یې د زمزم اوبه راوړې وي او په هغې باندې زما دا زړه وینځو زما دا زړه یې څه کو وینځو ګوره هغه کاسه چې کومه وه هغه لوښې کنچه یا چړې دا د څه وي د جنت وي هغه کاسه هم د جنت وه خو اوبه د څه وي د زمزم د دې نه معلومیږي د زمزم اوبه د جنت د اوبو نه هم بهتر اوبه دي د نبی علیه الصلاة والسلام یې زړه انځلی د زمزم په اوبو باندې وله انځلی هر څه د جنت نه راوړي وو نو دا قطره یې ترېنه ورته وکړه دا پکې د شیطان کور دی او بیا یې نبی علیه الصلاة والسلام دا زړه په اوبو باندې وینځو مطلب دا دی خو د دې پکې څه اثرات چې هغه ترېنه هم په دې اوبو باندې څه شي لرې شي او بیا دا یو کاسه د علم او د حکمت راوړې وه نبی علیه السلام یې هغې زما په دې زړه کې داسې ور واچوله زما په دې زړه کې د علم او د حکمت دا کاسه یې داسې ور واړوله او بیا یې په هغه زړه په خپل ځای کېښودو او داسې لاس یې پرې وکاږو نه ټاکه شته دی نه څه شته نشته سینه روغه رمټه شوه او شاته د ولو د طرف نه یې په یو مهر و ځکه علم او حکمت یې پکې کېښوده که نه نو چې کله یو محفوظ شی خلک دي مهر پسې و چې څوک یې لټوي نه خوا نه دي څوک څه شی وتښتوي بیا یې پې مهر و باقي دا خبره چې مهر چې دی دا په شق صدر په موقع والی شوی دی او که دا پیدایشي و دا یو خبره ده چې آیا د نبی علیه السلام په دې ولو کې د نبی علیه السلام د دواړو ولو کې مهر و مهر نبوت و او دا